سبزلي ما کیسې مې اورېدلې یاره هغه بس باندې یار د سبزلي ماما आवाज کې بار سره خبرې وکړې یاره وړ خوند کی بیا داسې کار شو چې او کوم یار وي په خوا په زمانه کې داسې کار یار د پیښور د خلک یار خاریانو زمونږ د ثوابي خلک ساده د کلی خلک دی یار و یار داسې د ثوابي او د پیښور د خلکو خپلو کې یار دوستانه نو یار دی په ثوابي دی خلکو یار ورته وی چې یار تاسو به زمونږ کلی ته راځئ و یار دی ورته وی چې یار کله داسې موقع میلاو شي یار بیا به مونږ خامخا په ثوابي ته به درځو یار هلته کې به فصلونه دي یار دا ساوري دي او څه دي بل څه دي یار دا به وګورئ یار بس ښځې خاوند دې ځان جوړ کړه د پیښور نه او یار پلین کوچ کې کېناسته نو ثوابي ته راغله چې ثوابي ته راغله نو یار دا کوم ثوابي والو سره یار چې دوستانه و نو دی یار داسې کلي کې پاتې کېده نو هغه چې دا کال میلاو دی که څه اخټوخ کېږي یاره نه بندي څه بندي نو هغه چې دی یار د دوی خو ثوابي په پلین کوچ واړه کې یاره کوشو بیا هغې سره رابطه کوله یا رابطه وشوه یار هغې ورپسې خپل د ټانګه راوسته د ثوابي چې زمونږ کم خلک دی که نه نو یاره چې ټانګه ورپسې راوسته په ټانګه کې ځان سره بوتله نو هغه یاره د پیښور نه ناشنا څه ورته یاره ناشنا ښکارېده یاره چې په داسې په سپیا کې په دیوال تپلې شوې وي نو دا ښځه دې سړي ته وایي سړیه وایي دا وګوره ته نکریزې په دیوال تپلې نو هغه ټانګېوال ماما ورته وایي یار دا ګورې نکریزې نه دي دا د ساورو هغه یاره هغه په پوزلات دي وایي یاره وایي مونږ د ښار خلک یاره مونږ ته څه پته لګي چې دا څه څیز دی نو یاره چې اوس دې لاړه نو ښځه خاو یا د پیښور خلک هغه دی یاره ښار کې پاتې کېږي هغې خوراکونه هم بدلې زمونږ د ثوابۍ د خلکو خو ساده خوراکونه دي زمیندار خلک دي و یار داسې کار وشو چې دې ته وایي چې ستاسو د ثوابۍ څه مشهور دي یاره هغه رانه پاخه کوي و یاره د کوم کورواله ښځه خاوند دي نو هغې ورته یاره پیښور نه راغلي دي داسې مزېدار غونته څیز به وله پوخ کړو وایي دې ښځې ورته وایي چې یا سړیه پیتي به وله پخه کړو و یاره دې له خو د مزې څخه پیتي وله پخه کړه و یار چې پیتي وله پخه کړه نو دې ورته وایي چې مونږ خو چرګان مرګان خورو نه مونږ پیښور کې ړه چاو دی یاره دې وله پیتي پخه کړه یاره کورني غوړي پکې ورته واچول یاره نو هغه چې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو یاره بس هغه ښځه خاوند او دې ورسره کېناسته که تا خیال کړی دا مېلمانه چې کله چا کره راشي نو دا کورواله هم ورسره مشران کېني واړه که راځي یاره واړه شړي دا بعضې واړه ګورې ډېر وران هغه راځي او بې شړي خو یاره څه چرمه مې نه ولاړ کړ نو واړه واله چېرته پیتي له واړه چېرته راځي یاره چې دې مزې څخه پیتي خوړلې ده نو د سړي باندې هم ډېره ښه لګېدلې دي یاره په دې ښځې هم ډېره ښه لګېدلې نو دا سړی دې ښځې ته وایي یاره دا شی ته ګورې زده کړه هغو یاره دې ته وایي دې ته څه وایي هغې ورته یې دې ته خو پیتي وایي یاره وایي دا پیتي څه نه پخېږي دوی ورته یاره ټوله کیسه کړې ده چې دا به یا د چاڼې پیتي هم یاره د مشهورو پیتي هم که نه یاره ټوله کیسه یې ورته کړې ده به دا سړی دې ښځې ته وایي ګورې پیتي ده نه ایره نه شي یاره دا پیتي به ګورې مونږ پیښور کې هم پخو بس یاره دا چای او سیزونه میزونه یاره څکلي دي به د مزې څخه بیا دی وی چې مونږ ځو ګورې پیښور کې بیا ګورې که ګاډي به نه میلاویږي او دوی والا څه غوټه موټه که نه دغه اکثر دا د ښار خلک چې کلي ته لاړ شي نو بیا والا خلک جوار وړه ورکوي یا والا اوږه ورکړي یاره پټو کې سیزونه میزونه کړی شوي یاره دا ښځه خاوند چې را روانېده نو دا خاوند دې ښځې ته وایي ګورې چې پیتي ده نه ایره نه شي دا نوم ګورې ځان سره یادوه یاره بس دوی ورسره څه ناڅه پورې دا که تا خیال کړی دا بعض ټایم کې ګورې دا مېلمانه چې رخصتېږي نو دا قربانه ورسره ګورې یاره دا تر لارې پورې ځي بلکل نو یاره څه ناڅه پورې ورسره دوی تللي دي دوی به په لاره باندې اوس دا ښځه دې لګیا ده که نه ځان سره پیتي کوي نوم رانه هېر نه شي یاره پیتي نوم هېر شي یاره به مونږ دا بیا څنګه پخو یا به چاته مونږ څنګه وایو چې یاره پیتي به مونږ څه خوړلي دي یاره و یاره په لار باندې چې کله سړی مونږ رخصت کو د کور والا نو څو ښځې لګیا د پیتي کوي و یاره چې په لښتي هلته کې په دې کلو کې که تا خیال کړی یا زمینداران چې اوبه خور کوي هغې دپاره لښتي نو یاره وایي داسې لږ غټ غونته لښتي و نو وایي یاره ما ترې ټوپ کړه وایي چې ما ټوپ کړه نو یاره چې ښځې څنګه ټوپ کړه وایي چې اکا دی عاشیز خو ما نه لړه شو
یار داسې په غم باندې یاره واورېدو ښه ښځې مو دا خو ډېر ښه شي و دا خو که مینګه پیدا نه کړو یاره دا به مینګه بیا کټه دا خو ډېر واپس تللی نه شو ښځې ورته وې یاره به دا چېرته نه دی هم دلته په لښتي کې لاړه شوی یاره سړي دې باډې ووالي ښځې دې هم باډې ووالي یاره اوس اخته دي لاسونه وایي یاره په خاټه کې کله وله کاڼې راځي او یاره کله وله څه راځي که نه دا خو دی یاره د لرې ځینه چې سړي کتلی دي یاره چې دا خو میلمانه چل دی هغه د هغه ځینه راغلی دی یاره بس ورته وایي څه دغه ته پته لګېدلې ده چې سړي ناشته څه دې غورځېدلي دي او ځکه چې پېښور خلک وره په کلي کې یاره چې وویني نو تا ته پته لګي چې د هغه دغې ده لکه د ډېر خیال یې ساتي هغې ورته وایي یار تاسو څه کوئ په دې لښتي کې دواړه لګې هغه خټې رالې او دغه کوئ هغه ورته یاره زمونږ د دې کورواله نه څه شی ورک شوی دی یار هغه خو د سوچ کې رالی چې یاره چېرته والی به یاره چېرته ګوتی به یا څه به کله د زنانو خپل لګوي کالې پترې وایي یاره د سړی دې مخ ته دی څه خو شته نه یاره نو خو هغه لګیا دی چې یو شیبه تېره شوه نو سړی ورته وایي چې وایي یاره تاسو خاصې زمانه پیتي جوړه که او دا څه ښه سړی ورپې و یاره ور ټوپې که چې دا که نه پیدا دی و یاره پیتي ټکی ته روک شوی